أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدقت يا رب العالمين. په دې صورت کې ما تاسو ته ویلو چې الله رب العزت دوه مثالونه ذکر کړي دي. لومبنی مثال تیر شو پرون او دویم نمبر مثال الله رب العزت نن ذکر کوي چې بیا په دې یو مثال کې په دې دویم کې ځان له دوه مثال لري. دا ځان له خپل بنفسه مثالین. الله رب العزت فرمای وی انزل نازل کړی دی الله رب العزت من السماء د اسمان نه ماء اوبولاره فسالت نو اوبهیږي اودیتون وادیان یا خوړونه بقدرها د وجه د مکمل کېدو د پوروالی د وجه یا بقدرها په اندازې خپل سره فاحتمل السیل نو پسر را واخلی دا سیلاب زبدن زگلره رابیا زیاد را پورته شوی یا زیاد اوچت شوی یا پسته د اوبو باندې. دې کې یو مثال پوره شو. الله رب العزت فرمای وای الله د اسمان نه چې دی سره نازل کړو ماءن اوبولاره نو دا اوبه چې دی دا مثالونو ته خیال کوي دا لګه مسله کوي بیا دا اوبه چې دی دا راډکی کیسه لره وادیانو لره نو دا وادیان چې کله راډکی شي د دینه دا اوبه بیا را خطا شي یا دا خوړونه چې کوم وي دا راډک شي دی سره او دا روان شي فاحتمل السیل یا بیا دا سیلاب چې دی دا زبدر رابیه دا راوچت کی دیګن بلا لره په ښه مقدار سره نو دا کمې اوبه مو بچې راشي خوړ وغیره خو هر کس لیدلی دي نو د هغې د پاسه د اسخا بوټي او ګن بلا دا رواني. نو الله رب العزت چې دی د اوبو مثال ورکه د اسمان د باران مثال یې ورکه د قرآن پاک سره. خیال ورته کوئ د اسمان د باران مثال یې ورکه. اسمان چې دی نو بره ته ویلی شي مراد د باران خو د وریځې نه راځي خو موږ چې داسې څوک بره ناستې موږ ورته لکه څه اسمان کې ناستې کوم ځای یې پته دې نه لګي څه اسمان کې ناستې نو بره نه مراد چې دی دا سما بس دا ټوله بره چې دی اسمان ته مراد دی. نو الله رب العزت وی انزل من السماء ماء فسالت. اوس د دې باران تشبیه ورکړه د قرآن پاک سره چې د بره نه د الله رب العزت کلام را نازل شي اودیتم بقدرها بیا د دې خوړګو مثال یا د وادیانو مثال ورکه چې دا را ډکی شي او به بیا راتویي د دې مثال ورکه د مسلمان د زړه سره مسلمان د زړه سره. نو چې کله د الله رب العزت دا کلام را نازلیږي د مسلمان د زړه دا د نورانیت نه را ډکیږي. چې کله د الله رب العزت په کلام سره د مسلمان د زړه د نور نه ډکیږي تر دې چې دی پوره شي نو دی خپل صالح وي نیک وي دی اوس مصلح شي دی اوس مرشد شي دی به اوس د بل رهنمایي کوي نو د دې سینې نه دا پیز روان شي
او د پیز روانېدو سره چې دا کم ګن بلای کم وسوسې وي دته راځي یا چې د په زړه کې کم منافقت یو څه بل څه راځي هغه ترې وبهیږي څنګه چې د سیلاب د پاسه هغه بوټي یو خوا بل خوا ولي دکه شان د ده د زړه د نورانیت چې دی دا ګن بلا دا یو خوا بل خوا ولي او د ده نه الله رب العزت دا پیس خوری نو د سخا بوټو یا د زنګ زبدن د دې زنګ دا مثال ورکه الله رب العزت د منافقت سره او یا چې دی د منافقت سره یا د وسوسو سره نو انزل نازل کړي دي من السماء د اسمان نه ماء اوبو لره فسالت اودیه نو وبهیږي په دې سره وادیانې بقدرها په اندازې خپل سره فاحتمل السیل نو په سر راواخلي دا سیلاب زبدن زګ لره رابیه زیات راپورته شوی یا په سطح د اوبو باندې اوس دویم نمبر الله فرمای و مما او بعضې د دې نه یوقدونه او بعضې د هغه نه یوقدونه چې دی یې ویلي کوي یا دوی یې ګرموي علیه هغې لره فی النار په اور باندې ابتغاء دپاره د جوړولو حلیت د کالو او متاع یا د پایدو زبدون زنګ دی مثله په مثل دی څنګه چې په دې باندې د پاسه زګ پروت دی او دغه زنګ دی دکه شان دا د اوبو دی دکه شان چې کم کالي وي کالي سره زر جوړیږي نو دکه سره زر چې کله زرګر چې دی په هغه خپل خاص د هغې چې کم لوښي په هغې کې ورواچي نو زګ اصل سره زر لاندې پاتې شي او زګ پې د پاسه راشي زګ پې د پاسه راشي نو الله رب العزت فرمایي دا منځ کې پکې لږه جمله پرېږده دغې ته وګوره الله رب العزت وایي فاما الزبدو بس هر چې دا زګ دی فیذهبو دا لاړ شي جفاء په وچېدو سره دا ختم شي په وچېدو سره و اما او هر چې هغه څه دي ما هغه ينفع الناس چې پایده ورکوي خلکو ته فیمکثو فی الارض نو هغه ایثار شي په دې ځمکه کې اوس چې کمې اوبه دي هغه خلکو ته پیدا ورکوي نو هغه په ځمکه کې ایثار شي ځان ته جذب کې ایثار شي دا قرآن دی دا انسان له پیدا ورکوي د ده په دې زړه کې نورانیت دا مضبوط کړي سره زر دي هغه لاندې پاتې شي زګ چې دی دا ختم شي نو الله رب العزت وایي اوس د دې ټول مثال غرض مې وایي څه الله رب العزت وایي کذلک هم دکه شان دې منځ ته بیا راشه کذلک هم دکه شان یضرب الله الحق الله رب العزت بیانوي حق لره والباطل او باطل لره کذلک هم دکه شان یضرب الله بیانوي الله رب العزت الامثال مثالون لره نو د دې مثال مې دا دواړه مې چې درته ذکر کړو تا ته مې چې سره او کوټه دا خراب زګ مې درته ذکر کړو او مې درته قرآن مثال چې دی په باران وغیره سر ورکو زګ مې درته دی خوا ذکر کړو نو دا مثال چې دی دا د حق او د باطل دی دا مثال د حق او د باطل دی ته به چې څنګه الله رب العزت وایي که بعضې وخت د انسان ته یا په مسلمانانو باندې ازمایښونه راشي سختوالی پې راشي سختۍ پې راشي نو دې به دا نه وي چې موږ جوړ پناهه کوو موږ جوړ پناهه کوو نه الله رب العزت وایي د دې باطل مثال په شان د زګ دی اصل سره خو لاندې دي اصل پیدې والا څیز خو لاندې پاتې شي دا د اوبو د پاسه دی بس ختم به شي او ته چې کوم په حقانیت دی د هغې برې به الله رب العزت تعالی درکوي نو سخت به راځي سخت به برداشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ما سوال وکړ د الله رب العزت نه چې خدایا زما د امت چې دی دا په قحط سره په یو ځای باندې مه هلاکوه چې په دې باندې قحط راشي الله رب العزت قبول کړ دویم سوال مې وکړو الله رب العزت نه چې خدایا پاکه زما د امت چې دا په اوبو کې مه غرقوه په یو ځای باندې قبول شي دریم نمبر سوال مې وکړو د الله رب العزت نه چې خدایا چې زما د امت په خپلو کې ونه جنګېږي بې اتفاقي یې پیدا نه شي اتحاد یې قایم وساته وایي د دغه سوال چې دی دا زما قبول نه شو
نو دا کله چې تا ته سختۍ رابېخېږي دا به ستا اندروني اختلافات وي د دې د وجې به باطل په تا باندې چړ چړ راځي خو ته به د دې وجې دا نه وې چې باطل هلکه نن سبا خو امریکا مضبوطه ده د دې نه مخکې خو روس مضبوط او بیا کیدای شي ورپسې له نږدې وخت کې چین مضبوط وي نو دا خو جوړ دی هلکه د دې دا طاقتونه ښه دي او دا چې دا حق دي نه په دې سره الله رب العزت وي دا زګ دی هغه راغلی قوت یې ولاړ ختم شو خپل ریاستونه هم ځان سر قایم ونه ساتل یا د دې نه مخکې ته صلیبي جنګونه وګوره چې اسلام ته څومره خلک را یوځای شوي خو اسلام یې ختمه نه که نو الله رب العزت وایي چېرته دې په زړه کې دا رانه شي چې ګورې موږ کمزوري الله رب العزت وایي د دې مثال د زګ دی بس دا او د اوبو د پاسه کله زګ دومره زیات شي چې سړی وایي دا ټول زګ دی خو اصل شی چې دی هغه لاندې اصل اوبه نو الله رب العزت د استقامت را نصیب کړي دا سخت به برداشت کې دین کې او که والم کله ناکله خوري نو خوري به شیخ حسن جان شهید رحمه الله فرمایل او یو مثال ورکړ دی هغه وایي چې ګوره وایي دا جومات کې دا چپړې مپړې پټې نه کي یا دا چېرته چرګوټې چرګه پټه کي نو په ده باندې چې زه ورځم نو زه هم پړک ورکوم او چې ته ورځې ته هم پړک ورکوې او تانیدار هم پړک ورکوي چې بهی دا خو سري دا خو غل دی وی وهه تا د جومات نه غلا کړي خدای دې بیخو باسه تا بیټرۍ پټې کړي دي تا دا کړي دي نو هر څوک یې وایي یو خو د دې وجې نن سبا معاشره کې چې غریب لږ کمزوري مې کمزوري غلا کوي غټه غلا چې کوي بیا موږ نشو راټینګولی او بیا بله وایي بیا چې د دې نه غټ مجرمي هغه غټه غلا کړي نو هغه له تانیدار هم ګوتې نه وړي هغه وایي چې یاره د بره کیسه شته او چپړو والا چې دا وایي زما نه اړوان دي ځي نه ده به څه کیسي چې اوس یې په چپړو کې به عدالت ته ځلیږم نو الله رب العزت چې دی دا ته چې سکې نو الله رب العزت وایي ته وړوکې مجرم یې تا له دلته سزا درکوي او هر چې دا غټ مجرم دی نو د ده دپاره هلته اور ساتلی دی الله هم ده وساتي دا غټ مجرم چې دی د ده دپاره هلته اور شته دله الله رب العزت دا دنیا ورکړې ده تاله هم دا دنیا درکړې ده او دله هم ورکړې ده تاله ورسره آخرت هم درکړې تاله هم دنیا درکړې ده ګوره ښه دا هم نه وی چېرته دې زړه کې دا رانه شي چې دا اسلام صرف د آخرت سره تعلق ساتي نه تاله خدای دنیا هم درکړې ده او آخرت هم درکړې ده په شرط پکې دا دی چې ته ځان وپېژنې صحابو ځان پېژندلي علماو ځان پېژندلي او مشرانو ځان پېژندلي نو د هغې راج په خلکو باندې او ما ورته موږ ورځ تر ورځه په پستۍ باندې روان یو په لاندې باندې روان یو وجه د اسلام نه لرې کېږي الله د استقامت را نصیب بیا الله رب العزت وایي چې دا مثال مې بیان کو او دته مې حق او باطلو خو دا د کومو کسانو دپاره الله وایي للذین د هغه کسانو دپاره استجابو چې دي قبول کړی دی حکم لربهم د رب خپل د خپل رب حکم یې منلی دا د چا دپاره دا د هغې دپاره چې چا د رب حکم منلی دی الحسنه او د دې دپاره نیکبختي ده د دې دپاره ښېګڼې دي څه ښېګڼه څه ده جنت دی په آخرت کې د دې دپاره ښېګڼې دي جنت دی په آخرت کې الله دې را نصیب کړي والذین او هغه کسان لم یستجیبو چې هغې حکم نه دی قبول کړی هغې نه دی منلی له د دغه خدای نو چې د خدای حکم یې نه دی منلی الله رب العزت وایي لو ان لهم دی به افسوس وکړي دی به وایي چې کاش چې وی زموږ دپاره دا لاسونه به داسې مروړي او لګیا به وي افسوس به کوي اسویلي به کوي لو ان لهم کاش چې وی د دوی دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول چې وایي دی به دا افسوس کوي د قیامت په ورځ باندې خدایه کاش چې دا هر څه چې په ځمکه کې دي چې دا ټول زموږ سره وي ومثله د دې په شان نور هم وي د اسمانونه هم ترې ډک وي او دا ټوله دنیا وي معهو سره د دوی د څه دپاره لفتدو به لفتدو چې په فدیه کې ورکړي به په بدله د نفس خپل کې د ځان په بدله کې ورکوي چې خدایه کاش چې دا ځمکه را سره ډکه وي د دې دومره مالونو دا څومره چې را سره وي او د دې په مثل نور هم وي چې دا را سره ښه زیات وي د ځان په فدیه کې مو ورکړی خو مخکې په قرآن کې تیر شوي مخکې موږ ویلو الله رب العزت وایي د چا سفارش به دغلته نه قبلیږي دغلته به د چا نه فدیه نه قبلیږي دغلته به د چا نه پیسې میسې دا نه قبلیږي
هلته د عمل کار دی. نو الله رب العزت وی اولئک دا هغه کسان دي لهم د دوی دپاره سوء الحساب سخت حساب دی. اوس دې سره د سخت حساب دا لفظ ولې ووي؟ دې سره د سخت حساب دا لفظ ولې ووي؟ یا د دې دپاره شدید عذاب دی بله معنی راځي. دا یې ولې ووي؟ ځکه چې د دې په مقابله کې چې کوم مسلمان دی هغه سره حساب د دې په پرتله آسان دی. مسلمان سره حساب آسان دی. ځکه د عربی یو شعر یو شاعر وی د عربی وی واذا الحبیب اتا بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفیع جاءت محاسنه بالف شهید. وی چې کله ستا یو خاص ملګری دی ستا هغه سره د زړه نه تعلق دی او ستاسو د یو بل سره ملګرتیا مضبوطه ده نو د عربی دغه شاعر وی هغه چې کله یو ګناه وکړي کله یو ګناه وکړي مثال به ته ورته یو خبره وکړي هغه ستا خبره ماته کړي ته ورته یو هغه ستا مخالفت کې لاړ شي نو یې جاءت محاسنه بالف شفیع نو هغه ستا د منځ کې دومره تعلق وي ستا او د هغه یو بل سره دومره د نیکۍ تعلق وي او ملګرتیا وي چې د ستا په دې خپل بدن کې یو زر نیکۍ تاله راشي چې بس خیر دی دا به تې غلطي شوي او په پلانکي ټیم کې تا سره داسې تعلق و په پلانکي ټیم کې تا سره داسې نیکي کړې وه بس دا تې غلطي شوې ده چلو ما پې چلو ما پیکا نو دکه شان الله رب العزت وی چې یاره دا خو زما خپل ملګری دی دا خو زما خپل کس دی غلطي دې شوې ده کلمې خو ویلې د زما وحدانیت یې منلې دي چلو ته د پکې لږه اساني وکړه یا د پکې لږه اساني وکړه نو الله رب العزت دې زمونږ بې حسابه بې کتابه حشر وکړي. ومأواهم جهنم او زید دی جهنم دی الله هم دې وساتي. وبئس المهاد او ډیر بد زید آرام دی. ها ډیر بد زید آرام دی ډیر بد زید اوسېدو دی ډیره بده ټکانه ده الله هم دې ته وساتي. داسې په عقل بچ کېده ګران دي په عمل باندې یقینا زمونږ چې کوم عمل دی په دې ګرانه ده الله رب العزت را باندې خپل رحم و کرم وکړي. انزلا نازل کړي دي من السماء د اسمان نه ماء اوبو لرا فسالت اودیة نو بهیږي په دې سره خوړونه بقدرها په اندازې خپلې سره فاحتمل السیل په سر راواخلي دا سیلاب زبدن زګ لره رابیا زیات اوچتو یا پسته د اوبو باندې و مما او د هغه څه نه یوقدونه چې دی ویلي کوي علیه هغې لره فی النار په اور باندې ابتغاء دپاره د جوړولو حلیتن د سرو زرو او متاعن یا د پایدې زبدم مثله زنګ دی په مثل د هغې څنګه چې هغه مثل زنګ و دکه شان دام زنګ دی کذالک هم دکه شان یضرب الله الحق الله بیانوي حق لره والباطل باطل لره فاما الزبد بس هر چی زنگ دی پا یذهبو دالار شي جبان پا اوچیدو سرا و اما هر چی ما هغس دی ینفع الناس چی پایده ورکوی خلقو تا فیمکسو فی الارض نو دا پادشی پزمکا کی کذالک هم دکشان یضرب الله الامثال اللہ بیانوی مثالون لرا للذین دپاره د هغه کسانو استجابو چې قبول کړي دی حکم لربهم د رب خپل الحسنا ښېګړي دي جنت په آخرت کې والذین او هغه کسان لم یستجیبو چې دې نه دي قبول کړي نه دي منلې حکم له د دغه الله لو ان لهم دی به وایي کاش کشي د دوی دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جميعا ټول ومثله په مثل د دې معه سره د دیو لفتدو چې په فدیه کې ورکي به هغې لره چې په فدیه کې ورکي هغې لره د خپل ځان نه اولئک دا هغه کسان دي لهم د دیو دپاره سوء الحساب سخت حساب دی یا شدید عذاب دی ومأواهم جهنم او زید دی جهنم دی وبئس المهاد او ډیر بد زیده آرام دی